بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. دا سورة الفلق نے ما قبل کی دا اللہ دا وحدانیت دا اللہ دا ذات و دا صفات و بیان اش دا عقیدہ دا چی کل دا عقیدہ دا توحید وا عقیدہ دا اللہ دا وحدانیت وا او دا صفات و باندے دا اللہ سر بل سوک نشریکے نبیا با دنیا کے ستا دیر چی کم نے سی دشمنان بی یو خو ازلی دشمن د شیطان په شکل کې دی او دویم دا دی چې انسانی شکل کې هم ډیر دشمنان ستایي چې کله ته په حق باندې ولاړې بیا به دي دشمنان چې کوم دی خامخای نو اوس د دې ښکلې عقیدې حفاظت به څنګه کوو دا قرآن پاک چې دی دا مربوط کتاب دی دې کې ربط او مناسبتي د سورو په مابین کې چې د دې صورت او د وروسته صورت د دې صورت او د ما قبل صورت سره ربط او مناسبت دا د قرآن خصوصیت دی ولو كان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کدا د غیر الله د طرف نه وي بیا به دې کې ربط او مناسبت نه وي دې کې چې دا کم ربط او مناسبت دی دا د دې دلیل دی چې دا د الله کلام دی نو د ما بعد سره علماء ربط دا بیان کړي چې ما قبل کې د خپل عقیدې بیان وش د دې عقیدې والا دشمنان په دنیا کې دوه قسم دي یو د شیطان په شکل کې دي او بل چې کوم دی د انسانانو په شکل کې د دې دواړو نه به د خپل عقیده څنګه بچ کې خپل حفاظت پته څنګه کې د هغې د حفاظت دوه طریقې په دې کې مونږ ته یو طریقه چې کوم دی ښایي د دواړو دشمنانو نه که انساني دشمن دی او که جني دشمن دی هغه دا دی چې د رب العالمین په پناه کې د خپل ځان ورکول د رب العالمین هغه په پناه کې خپل ځان ورکول دي هغه به ان شاء الله محفوظ ساتي د پناه د ورکولو طریقې څه ده دا دواړه صورتونه به وي نو بیا حضور مبارک ټول عمر دا په ځان باندې چوف کړي دي 3 پیرې سار او 3 پیرې ماسخوتن چې سحری چوف کې اسانه طریقه ده هیچا پسې مګرځه چې څه چل را باندې شوی دی دا حضور دله دا وظیفه در کړې ده د دنیا د اوسنۍ زمانې پیر بسی د هغه وظیفه بسی دا د دنیا د ټولو نه عظیم پیر د دواړو جهانو سردار جناب رسول الله مبارک خپل امت ته د وظیفه ښولې ده چې د زه په خپل هم ځان دموم او تاسو په ځان دموي چې سار دې په ځان دم ک د ورځې پریشانونو باندې الله بچ ساتي او چې ماسخوتن دې په ځان دم ک نو د شپې د پریشانونو د مشکلاتو نه باندې الله بچ ساتي نو هیڅ چا پسې مګرځي قل داسي وایا اے پیغمبره اعوذ ز پناه غواړم برب الفلق پر رب د سبا باندې چې کوم رب د شپې دا تیارې ختم کړي او دا رنګ داغي هغه خدشات او خطرات هغه چې کوم نه ختم کړل او دارون سبای را اوخېجو داسې بستا د ژوند او د زندګۍ نم تیارې او پریشانۍ الله ختم کی او یو رون سحر به در باندې الله د خوشحالو راولي خو ته د الله په پناه کې ځان ورک نو زه په رب د سبا باندې پناه غواړم من شر ما خلق د شر د تمام مخلوقاتو نه پناه غواړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې په اوم کال د هجرت باندې د خیبر یهودو چې کوم نه سوکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اغي سحر او جادو چې کوم نه دا کړو دا سحر او جادو دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اغي وک لبید ابن اعصم یو صاحب چې دا ممکن پاتې نشو نو زمون خو دشمن دی کو به ور سره سه وای راځي د خزو کار ته بلا سواچو د خزو کار څه دی وای چرته بابا ګورو چې د باندې را لدم او تعویذ کی ساخ په چې کوم نه سیب وکي نو لبید ابن اعصم یو لوی ساحر او جادوګرو هغه له چندر ټوله کړولې ورکړه او هغه باندې پر رسول الله باندې سوک سحر پیوک خطرناک سحر نبی علیہ السلام بیمار شپږ میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمارو دې کې اخیرنۍ سلويخت ورځو کې حضور ډیر سخت او بیا د اخیرنۍ 3 ورځې چې وی مور د مؤمنانو حضرت عائشہ به فرمای زمونږ تمقتی شو چې باس نور رسول الله دنیا کې نه پاتې دغه حالت کې نبی علیہ السلام لاسته یو سحر 2 فرښتې رالی نو یو خپو ته درې د بل سر ته سر والا د خپو والا نه تپوس کې د سړي باندې څه چللې وای د باندې چا سحر کړي دا په چا کړي وای دا په لبید ابن اعصم کړي کم ځای کې پروت نه اوس خلک وای کنه وای پلانی بابا لزو دغه ځای کې یو بابا دی پلانی ځای کې وای سړی خو مونږ او دسم نه کوي خو وای تعویذونه را پیدا کوي حضور باندې شپږ میاشتې شوی چې چا په تعویذ کړي پته وته نشته لیکن اوسنۍ پلانی ځای کې استاد او پلانی کلی کې استاد هغه چې کوم دې تعویذ را پیدا کوي چې دا علم په کم ځای کې کړي نه خدای خبر نو حضور ته پته نشته
چې ما باندې سحر شوی دی. هغه خپل تعویض را پیدا نه کړ. څه د پاسه 1,00,000 صحابه چې انبیاو پسې 2 نمبر مقام دی او باقی د تمام انسانیت اولیاء هغې ته نه وررسېږي. هغه د اولیاو جماعت چې کوم دی موجود دی او هغې کې چاته پته نشته چې په ده چا تعویض کړی چې تعویض را پیدا کړي. په خپل یې لیکلی او د خلکو عقیدې پې څه کوي هغه پې چې کوم دی خرابوي، هغه پې خرابوي. نو دا ټولې غلطې خبرې دي. هېڅ چا پسې به نه ګرځئ، خاص طور زنانو کې دا مرض ډېر زیات. هغه چې پردي واده له لاړې شي، پردي واده له اول ته خو خوب هم نه کوي، ټوله شپې چغې او سرې والي او بیا چې کوم دی نو د پرهیز خوراک هم نه کوي، ګډوډ خوراکونه یې کړي، روجې او غوښې او اوبه یخې او دار څه یې ورپسې کړي او په یخنۍ کې روپټم نه په سره یو بنین هم نه اچي. نو چې راشي ټول وجود یې خوږېږي نو بیا څه کوي؟ بیا پینډال ګولۍ مولۍ نه خوري. وایي دا راته پلانۍ هم وی چې دا جوړه دې کوم ځای اخیستې وه، سترګو ووالم نظر یې پلانۍ هم راته وی چې دا دې کوم ځای اخیستې او په څو دې اخیستې. نو بیا چې ته بابا پسې ګرځي، بابا پسې چې ګرځي بس هغوی ورته دا قټګان وتلته ناست دي. اوس خو ښه دی په دې سوشل میډیا لږ راښکاره کېږي. حضور مبارک را پاسېد چې هغه خبرې واورېدې، لاړ صحابه یې ولېږل او هغې چې کوم دی راویسته هغه سحر، چې سحر یې راویسته نو هغې باندې چې کوم دی ویښتو له غوټې ورکړې وي، 11 غوټې وي. دا غوټې به کولاول غوښتل، هله به د حضور نه سحر چې کوم دی پاسېده. نو د ویښته غوټه کولاول خو ډېر ګران کار دی. نو جبریل علیه السلام راغی، د دواړو صورتونو کې دا 11 آیته دي. وایي دا یو آیت وایه، قل دا سوایه ای پیغمبره. نبی علیه السلام به یو آیت وی، یو غوټه به پرانیستې کېده، بل آیت به وی، بله تا باندې چې کومې غوټې دي او کومې پریشانۍ او مشکلات دي تی وایه، نو دا به الله تبارک وتعالی تا نه هم کولاوي. یو آیت مبارکه د مۍ خېټه کې یونس علیه السلام 40 ورځې وظیفه کړه چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نو قرآن کې ورپسې الله یو ناشنا خبره وکړه چې ونجیناه من الغم. د 40 ورځې دا یو آیات وظیفه که دی مې پې د دې مشکل نه وویسته. نو زمونږ ذهن کې دا راتله چې دا خو مبارکه خوله وه، یونس علیه السلام پیغمبر دی او هغې وی هغه به پیوزي او که زه ورته په کور کې ناست یم او زه ویم نو ما به د پریشانۍ نه بچ کوي. نو الله وی وکذالک ننجي المؤمنین، ټول مؤمنان اپې د پریشانو نه خلاصومه، خو که ده لږه خوله کولاو کړه ما ته او دا آیات تلاوت کړي نو زه ورته خوله نه کولاو. نو الله دا فیصله کړې چې دې باندې ټولو مؤمنات، دا د یو کس خصوصیت نه دی، نه دا د رسول الله خصوصیت دی چې ګینې د هغه نه پریشاني لر کوله، د هغه نه سحر او کوډ او منترې لر کولې او ستا هغه به نه لر کوي. حضور امت ته ترغیب ورکړې. حضرت عایشه به فرمایي د دې واقعې نه وروسته مسلسل حضور په دې سهار او ماښام ځان چې کوم دی دم کړی. مرض وفات کې 14 ورځې حضور مبتلا و، بې هوشه کېده به نو ځان یې نشه دمولی. حضرت عایشه به فرمایي وایي دومره هغه ځان مسلسل په دې آیتونو دم کړی و چې مرض وفات کې به ما دا تلاوت کو او د هغه په لاس به مې چوف کول او دا لاس به مې وله په بدن باندې راښکل بیا. دغه دې د دم طریقه دا ده چې دا به تلاوت کې یو پیره، بیا په دې لاسو په تلو چوف کې او دا په ټول وجود راکاږي، بیا په 2م ځل دغسې به وکړي، بیا په 3م ځل داسې وکړي. نو بیا به چې کوم دی تا د پریشانو نه الله بچ کوي. نو من شر ما خلق، د شر د مخلوقاتو نه پناه غواړم. ومن شر غاسق، او دارنګې د شر د شپې نه پناه غواړم. اکثریت شرونه دا شپه کې دي، د غلغدو خطره شته، د دشمن خطره شته، د موذي ځناورو د حشراتو اکثریت خطرات دا چې کوم دی د شپې. د ورځې بیا سړی دومره خطره نه محسوسوي. اذا وقبا، چې کله د شپې دا تیارې راخورې شي. ومن شر النفاسات، او د شر د هغه زنانو نه چې پوکي ورکوونکي دي. د لبید ابن اعصم لوڼم جادوګرې او ساحرانې وي چې هغه کله دا سحر کو نو هغه لوڼو به هم که ورسره چوپ موف کو. فی العقد، چې د ویښتو دې غوټې لیف چې کوم دی پوکي ورکول، د دوی د شر نه پناه غواړو. ومن شر حاسد، او د شر د حسد کوونکي نه پناه غواړو. اذا حسد، چې کله هغې حسد شروع کړي.